نشک منم واغستستا لوی غلط دی د اسلام په نوم زه تاسو دوکه کوم. لدې کې ثواب دی، لدې کې ثواب دی، لدې کې ثواب دی، اله مړو پشپکیر پوخ کا ثواب دی، اله ګالوا پخه کا ثواب، اله مړې کور وړاندې په تخته اړپۍ راړپۍ، اله ګالوا پخه کا پکې ثواب دی، اله کدا الوا د دې مړی په کونه ورو منډم پکې ثواب نشته. په الواګانو مړی خلاص لوی غلط دی. ما ته پوی کړی نه کدی پویم الته دا تالی سټ او روټ اخلاص او دا خېټو د پاره اسلام فروش او دین فروش دا بېمان دا مې تا پویولو ته پریدي نه بیا د پیر په شکل کې برا پاسی الته تا کې شرک ماده خوشته که د مولا په شکل کې رونو داسې خلک پیدا شوي خیراتونه نه مني، رونو داسې خلک پیدا شوي. تاسو کې دا زاړه سپینګري وای تاسو کافر مسلمانان نه دا زمونږ د کلو کې دا شیخان میخان چې دي صاحب چرته باټان به ولا ورشي صاحب دا پخوا به دا دغه نه کوله دا باټ توپ به چې کولو دغه باټان به ورشي غزلې مزلې به زده کړي اب ورشي نو خیال کوي زړه کلمه در نه رن کی زوړ اسلام در نه زوړ اسلام څوک زوړ اسلام جناب محمد رسول الله وکنو ها تاسو وایي زوړ اسلام قرآن دی که نه دی؟ زوړ اسلام حدیث دی که نه دی؟ په قرآن او په حدیث کې دا رسمونه او رواجونه راته وښایه که قرآن او حدیث کې دا وي چې د مړي د تختې الوا ده ورپسې پخه کوو الا روح په بلای ناست دی لاس اوچت کوي چې روټۍ اوچته کې یو ایسي که قرآن او حدیث کې دا یې خو خبره خلاص نو الته ملک قابو کړی دی دا قسمه خلک د زیارت یو منجور را پسې راغلی او ما ته وجنم دی ته ویلې دا د زیارتونو دا منجورانو پسې بد ولې وی ویل وج داسې سنډاو غټ کټې اوس ورشئ د ټول زیارتونو کې وګورئ که زه خو څه چا نه یریږم شرمېږم نه زما ایمان او زما ژوند او زما ساه او زما روح دا هر څه زما د خدای په لاس کې دي که د بنده لاس کې دي. ورشئ د پبو میاں صاحب کې وګورئ، کاکا صاحب زیارت کې وګورئ، پیر بابا کې وګورئ، سیدو شریف کې وګورئ، کوټه جی بادر صاحب کې وګورئ، دا لوی لوی شیخ جنید صاحب کې وګورئ. ورشئ دا شکرانې او دا پیسې کم خواځي دا تا چې پیسې واچولې او مالګه دې اوسه کله دا پیسې به کم خواځي په دې پیسو څه کېږي په غبرګ وړاندې دا پیسې کم خواځي د دې پیسو دې مړي ته حاجت شته؟ تاسو وایي دې مړي ته حاجت شته؟ د مړي ضرورت دې پیسو ته شته؟ دې مړي ته ستا د دې پیسو فایده رسي؟ په دې پیسو د دې منجورانو زامن شراب څکي او زنا پې کوي چې میراثي چې درته وښیم لاس نیولي م وله بوزم ګیرې به کلي کړي سرونه به انګریزي پریښي غاټ کټی به ناستي مالګې ته ورځه او راشه 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 د پبو میاں صاحب ته وګورئ که راشه خورې واخله راشه راشه دلته راشه راشه دلته هغه شیخ قرآن مخکې او شیخ رای ورپسې او ښځې ته چې دی هلکان اوازونه کوي پوس پرې کړي بچو که د معتبرو ښځې په صدر روډ باندې دکاندارانو سره انګتې اچي ستاسو ښځې چې دی په زیارتونو کې منجورانو سره انګتې اچي کار دې څه دی
تاسو راشي زیارت په ورځ وګورئ. زه کله کله رحمان بابا زیارت ته ځم، په دې هدیرو کې وګورئ، راشي وکړئ. د اخون بابا هدیره کې راشي چې درته وښیم د زیارت په ورځ ماسپښین نه پس هر قسم ګډه چې وی پکې ملایي. دا چا ښه دي؟ دا ډېر بې غیرت قوم. پښتانه مختانه نه پښتون سي لکه پښتون لا پاتم دی چرته پښتون سي پښتانه مونږ نه یو. مونږ پښتانه زمونږ ښځې به په هدیرو کې نه ګرځېدې، زمونږ ښځې به په کوچي بازار کې نه ګرځېدې، زمونږ ښځې به په صدر کې دا اوس چې نوی مارکیټ جوړ دی دغه کې نه ګرځېدې. مونږ پښتانه. هغه ورځ یو سړي واده ته ودونو ته ځې نه، خدا کارډ مې راوړی دی، مال خدي کړي دا کېده. والله که مې دام کتلی چې په کم تاریخ دی په کم کار مې سګي. تاسو خو تاریخ وګورئ، پلانی تاریخ روانګي برات پلانی تویق پلانې پلانې پلان. ما په عمر کې نه دي کړي، زه کارډ ته ګورم هم نه. نو بیا به څه چل کېږي؟ مال زه څه وکړم؟ ویل راځې خو نه که کور ته درته راواستم. مال که کور ته دې راوړه نو غورځوم یې نه. نو ماسخوتن چې ګورم دیچکی په سر کړی دی او غوښې مخې او کیمه میمه یې کور ته راپسې راوړه. تا پسې به روټۍ منډې او که لږ غیرت دې ځان کې پیدا. مدرسې ته یو سړی راغلی ویل زکات تقسیموي. طالبان یې راغونډ که 5 روپۍ ورکړي، استادانو له 10 ورکوي. مال یې چې راوړې مال زه نه علم. ویل ولې جي مال نه علم، زه زکات نه علم. نو 6 کړي مال نه علم 13 کړي. دا نن نه 25 کاله مخکې مال نه علم 40 کړي، مال نه علم 50 کړي. ویل والله اوس خو به علي با 50 مې واغستې چې سړی لاړو. دا ټول استادان او طالبان راته وایي چې دا دې څه چالو کو. مالدا مې درته یو شی ثابتولو چې دنیا سپای ده، چې څومره لته ورکې در پسې بغافي، څومره لته ورکې. 15 ملت ورکړه 10 شوي، 10 ملت ورکړه 20 شوي، 20 ملت ورکړه 10 شوي، 10 ملت ورکړه 40 شوي، 40 ملت ورکړه 50 شوي. کدی 50 ملت ورکړه ونه سل کې دی. دا ارس بتا سو پسې منډي وي، پیسې بتا پسې راځي، روټای بتا پسې راځي، دا جامې دي والله العظیم دا بتا پسې راځي. ما خپل غیرت او خپل ایمان په زندګۍ کې چاته جوکیاو کړی نه دی. په زندګۍ کې یو شي ته جوکیاوې دې ته وګورئ. دا څه شی دی؟ څه دی؟ دې ته جوکیاوې. دا ملاس کی دا عرش ما پسې برا منډي. مالا با وزیر اعلانو کی جی بجلیگر مولا علمیم 2 لک روپے ورکے نو پا سیکٹریٹ کے بزب یا گرزما چی جی وزیر صاحب اعلان کرے بابوگان رفتے چی مولا صاحب زازا لا چک نہ دے پاس شوے زبدے پس زبدا کار کوم نو زما خدای بدا کار کئی چی دار سب ما پس را پا منڈی کی زما مرگر والا قرآن ور کئی پا 20 کال کی زما کور نہ خزے او نہ نر د 1 روپے نواله تر 0 پورے کپڑا په بیان نه داغسته
کپڑے ما پس را منډي وای، روټای بم ما پس را منډي وای، ترکاری بم ما پس را منډي وای. تعلق ځان راخ کو ار سړی بداوي چې یاره دی به چرته زما دا روټۍ هم خوري او که نه. تاسو پسې کارډ راغلی نه صاحب زمبی زمبی به کېږي. کارډ یې رالېږلی او نه چې کارډ لالته ورشي کېنه راپاسئ اورېږئ لږ بیا به کېنې بیا راپسې او لږ کېنې کېنئ او پسې اوس زهرم خوند شاغه وریجې تاسو یې خورئ. نو په دغه ورځ ورته د شیخانو خاص سنت والی صاحب او دا ګیریم ګومنس کړي او دا نوړه هغه ورځ مې یو کتو داسې خولې ته اچولې داسې موټی جو دا نفس خو سپی شی دی ته لږ ټینګ که ته وګوره چې هر څه بیا د پسې رامنډې وایي که نه. نو زما عزیزانو لږ ایمان پیدا کوي، غیرت پیدا کئی، بی عزت ازیت نزدی مزئی. زمونگ دا دی ملک ودونو تتلل اوما پیڑا امزان پا شرمونو شرمول دی. نن تا دی بے غیرت قوم حال گوری چی پا دی لارو کی جنج روانی، تا دی بے غیرت قوم حال گوری چی پا لارے کی خزی کینولی او ڈولکی ماری ور سرا کینولی او زمون خزه په لارای کې لاسونه پړکې او ډولکی ته غړیږي کنه غړي. وای چې یو قوم د قوم دومره بے غیرت او دومره بے حیاوي چې دنیا ورته ګوري او خزه لاسونه پړکې په لارای کې ډولکی مارتا. زما اوس خلاب دغه شو زما ورکوالی کې به خزو چې ډولکی مار سره ته دننه نه استو نو د سره خزو بزان لب باندې پیریان راوست اډولکی کې به چې اما شرار شروع کو نه خزه په ځان په نو نورو خزه براونی وچه خور نن په ډیر تیز پیریان اوسم دا خزه پیریان کوي خاطریان کوي او ذات وای نو ټول پاکستان نه دی ناس چې زورته وای ما کنه تاسو خو خزه پیدا دی وای په دې خزه خاطری دي خاطری نو زرګونه خزه ولا راځي چې په دې خاطری ناشتي نو خزه د جمعې په ورځ تر متر پزانو مګي او پاکه جامع ها 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 او داسې وششنيږي او خزه ته وي چې خا خورې وای نو یو ورته ایمان مېړه لګ دغه ده زو کوی چې مېړه مې بوډا دی چې لګ ځوان مېړه را په دغه ما خو چې صدر خزو کنه زمون د ملک دستور دی خزه ورته ششنيږي خاطریان پر غړي تا کوي ورشه په دې خار کې په دې آسیا مالت کې وګورا سیدان دی خزه پالونو لورزي پال ګوري پال نازل روتو ټکه کنه اخذ وی خدای سره وته خوري روتو دله چې تعویذ او سختونه نه کړی کور دی ورانی کی هغه کوروانی چې سزان سره وړي هغه جیله ورکی خو چاله استاویز او سختونه راتو دا په خو یو نغره دلته مشهورو په دې په کور کې شیخ جان نغره به ورته وي او دې هغه له توکلې نغره یو ویر نه ده د دې ټول لوبلو باب څه ده چې هغه کتاب نه دا قوم نه خبره ده چې د کم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول الله شه اوس باوري رو چې دا کتاب و پیغمبر بیا راسخ کولو په دې صحابهو کې څنګه دا بیانونه برستو راځي. نن پتا کې قادیانه ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي. شیعه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي. آغا خانه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي. عیسائی در کې ولی پیدا شو
نن ستا په ملک 80 لکه مسلمانان عیسایان شوي 80 لکه د لندن یو میشن راځي تبلیغی میشن ستا په ملک پیران او مليان په دې کلو ګرځي چې دا تبلیغ والا خراب دي او ازاړه کیدم خرابای او پام کوي چې د بشترو والا ته نږدې نشي او دا خراب دي او دا خراب دي دا روټي خلاص چې دي دوی ته خراب وای او د لندن میشن راځي په پاکستان کې د عیسایت پرچار کوي او د عیسایت تبلیغ کوي 80 لاکھ مسلمانان عیسایان کړي 80 لاکھ کم پیر او مولا چې وې چې تبلیغ والا خراب دي د دغه مړای نه ونی سي او په دې خپو کې پړی واچوي او ترغه راکاږي چې دا د ملا سرمنې په دې سرک پاتې شي زما په خبره پوهیږي دا دکانداران دا د پیسو سپی دا هغه خلق دی نن د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې ادا کوي زما د په خدای قسمی چې واحده ډله دا تبلیغ والا دي ترا شو ګوره د الکانو نه څه جوړ کړ ځوان الک بې ګیره به کړي مسواک به پلاس کی خبرې چې واوري نن خالقان ډر ډر ناره وای لګیا دي ځوانان الکان بل اور زمون په جمعات ته د سورلس کسالو یو وفد راغل الک مال د کمزې وینن جی د اسلامیه کالج سټوډنټانی ګيري دي مسواکونه ور سره دي درې ورځې له بسترې په وګدي تبلیغ پسې راغلی نو زما عزیزانو ملک او بو اغسته دي په مخه کلمبا درتلا او سین ته وغورځې دي خو بچ بشي او کلمبا نه درتلا او سیلاب راغی نو تباہ به نن د آخر زمانه د فتنو سیلاب په ملک راغله ده قرآن او حدیث دا اصل دین ده صحیح علماء نه زدکای اوسګار وخت درته ملاویږي اسی چې پلا رضی د تبلیغ والا سره لګ لګ وخت یا د جمعې شپې ته تماشا کوا چې تا نه خدای څه شی جوړي نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت پدې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي دا به هغه وخت کې پته ولګي یو خانو 2000 جیره بزمکه و یو ملنګ ولا راغه خان ته تپوس کوي چې د کمزه ویجی د پلانی سه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت میں دے چې څومره ستا دے زما عمره حیثیت ته دے خان ورته وي زما 2000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای مې دې قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خم اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړي زما عمر زمکه ستا ده ویل او قرآن را